یعلا بن مرہ هغه بختور صحابي ده چې دی یې چې رسول الله مبارک سر د ما په غیږ کې ولګاو، سر یې د ما په غیږ کې ولګاو، د ما په غیږ کې سر ولګاو. نو د رسول الله د چهرې زیارت هم کوم، دیدار یې هم کوم، د رسول الله شایسته نوراني مخ ته هم ګورم. چې کله رسول الله مبارک سترګې پټې کړې آرام یې کاوه. یعلا بن مرہ صحابي یې زه حیران په دې سوم، مخامخ یو ونه ولاړه وه، ونې ته ګورم ونه کله په مخ وټالیږي، کله په شا وټالیږي، کله شي طرف ته وزنګیږي، کله چپ طرف ته وزنګیږي، داسې زنګېدله. او دا ونه سره سبحان الله وایي، دا ونه دا درخته داسې را روانه ده لکه انسان چې را رواني، را روانه ده، را روانه د دو جانو سردار د امت غمخوار جناب محمد رسول الله خواته ودرېدله. کله ودرېده دې ونې خپل شاخونه داسې را ټیټ کړو، د رسول الله په وجود مبارک باندې سیوری وکوي. چې کله څه وخت ودرېدله بېرته راپورته سوه، دا ونه بېرته روانه سوه، په خپل مقام باندې ولګېده. صحابي رسول یې چې کله رسول الله مبارک آرام وکوی، سترګې را لوسې کړلې او رسول الله مبارک سترګې رڼې سوې، راپورته سو. ما ورته وویل چې یا رسول الله زه خو ډېر حیران یم او ډېر پریشان سوم، حیران سوم په څه باندې؟ یا رسول الله په دې حیران سوم چې مخامخ ونه درخته یو ورې داسې وزنګېده، بیا داسې وزنګېده، شاته مخته شي طرف ته چپ طرف ته راوختله، د تا بارګاه ته راله لکه انسان چې رواني، په تا باندې سایه فګن سوه، سیوری یې وکړئ، بېرته ولاړله ودرېده. یا رسول الله په دې معامله پوه نه شولم، حیران شوم چې دا ونه دا درخته بېجانه شی ده، بې سترګو ده، دلته تا ته راله په تا باندې سیوری وکړو، بېرته ولاړه. رسول الله مبارک خو جواب دا جوړېدو چې زه خو نه یم خبر، چونکې زه ویده وم، سترګې مې پټې وې. خو د رسول الله تر خوب هم قربان، د رسول الله در ویده کېدا هم قربان، د رسول الله در نگاه پاک هم قربان، د ده تر ښایسته علم قربان. ته ورته ویل یعلا بن مرہ صحابي ما حیرانېږه، زه به د دې ونې حال درته وایم، زه به د دې ونې یا رسول الله څرنګه؟ یا د ما صحابي چې کله زه دلته رالم آرام فروا سوم، ستر مې ولګاو، دې ونې خدای ته سوال وکړئ پروردګار عالمه د تا محبوب خو ډېر نږدې راغی، که ما ته اختیار راکړې یورې اختیار ما ته راکړه چې ورشم د تا د محبوب په قدمو کې ودرېږم، د تا په محبوب باندې درودونه او سلامونه وایم، د تا په محبوب باندې سلامونه وایم. نو بیا څه وشو چې کله دې ونې سوال رب ته وکړئ، الله تعالی همت ورکړئ، طاقت یې ورکړئ، اختیار یې ورکړئ. له ولیو سره راوختله چې کله دلته راله او په ما باندې شاخونه راکوز کړلو، دې ونې تا په نبي باندې سلامونه ویل، تا په نبي باندې سلامونه ویل. په ایمان راته وایي دوستانو دا ونې سترګې لري؟ جواب رانه زه په دورې یو مثال درته یمه، چیرې مې لیدلې داسې چا ویلې چې توبرۍ راواخلې دا د ونې سترګې ورکټ کړو، سترګې شته؟ جواب په زوره راکړي نشه چې سترګې نشته، بې سترګو یې رسول الله ولیدوی سره، های 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 سترګې نشته، بې سترګو یې رسول الله ولیدو څرنګه، عقل نشته، دماغ نشته، دا سوچ خدای ورکو څرنګه چې د الله محبوب راغلی ده، او پښې نه لري چې ونه راوخیږي ړنګېږي، خو لیکن چې د چا نظر په رسول الله باندې او مینه د چا په وجود کې د رسول الله وي، هغه بیا ړنګېدی شي؟ هغه نشي ړنګېدی، را روانه ده دا ونه د رسول الله قدمو ته راله، زبان نه لري، ژبه نه لري، په رسول الله باندې سلامونه وویل، بېرته ولاړه. او د رسول الله قربان سم، رسول الله مبارک ویده ده، د دو جانو سردار ویده ده، رسول محتشم ویده ده، سترګې پټې دي، په پټو سترګو باندې د دې ونې حال رسول الله ولیدوی، په پټو سترګو باندې د ونې حال ولیدوی. د امت غمخوار بل مقام کې رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی الله علیه وسلم چې کله به صحابه کرامو ته وعظ کو، یو بچ لرګی د کجوري ایښی و په دربار کې، رسول الله مبارک به داسې څنګ ورته لګولی وي، هغه بچ لرګي ته بیا به یې وعظ کاوه، خطبه به یې ویله. یو وخت ووتو، یوه زړه بوډۍ راله، ته ورته ویل یا رسول الله د تا د صحابه کرامو تعداد چونکې ډېر زیات ده، ډېر صحابه کرام خواهشمند دي، خو لیکن دیدار نشي کولی، که ما ته اجازت راکړې زوی مې دا د لرګو کار کې کرسي جوړوي، کټونه جوړوي، پلنګونه جوړوي، که اجازه راکړې یا رسول الله د ما زوی به تا ته منبر جوړ څه شی به جوړ کړي؟ جواب راکړئ دومره چې دې ملا یما حاجي صاحب مې پېژني، دې وخت تعلق مې داسې زمان خان کرکټ کې نه و، راځئ مې پېژني، که دغه غلي ناست وس کې ولا کم در مشام هم پرېږدم،
الله په دې ټیسټ میچ چې جوړ کړم ټیسټ میچ چې جوړاو هغه 2020 په دې شنو اوروي هغه ټیسټ میچ په اورونو نه معلوم د رسول شي ټول اوټ سوي نه دا میچ لګي دغه څه د صاحب نو سیاغه نه دې په وډار کو نو سبحان الله وایي محبت سره دا څه به بزرګ وایي سبحان الله او شاته اطرافو کې پوځیان هم ولاړ دي نو عزم دا ده ګرانو دوستانو د دو جانو سردار علیه الصلاة والسلام چې کله به هغه کجورې ته سنګ لګولی و رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم نو وعظ به یې کاوه صحابه کرامو ته بوډۍ ورته راغله یا رسول الله اجازه نه راکوې د ما زوی به منبر درته جوړ کړي کرسۍ د دې شوق یې ورڅه جوړ دی کړي چې کله منبر جوړ شو د رسول الله دربار ته منبر راغوی وچ لرګی خو دلته پاتې شوی مثال درکوم دلته وچ لرګی پاتې شوی منبر ولګېدو هلته رسول الله مبارک راغوده وچ لرګی یې پرېښو په منبر باندې کېناستوی چې کله په منبر باندې کېناستو صحابه کرام یې له مجلس څخه لکه نن چې دا مجلس محفل جوړ ده له مجلس څخه د زړه اوازونه راپورته شو د زړه داسې زړه ده چې زړونه پرې کوي داسې زړه ده نو موږ کله تورې وګورو کله تورې زړه شته خو انسان نه وینو بشر نه وینو رسول الله مبارک یې ولې حیران یاستئ یا رسول الله زړه شته خو انسان نشته څوک زاړي د دو جانو سرداري دا د انسان زړه نه ده دا خو هغه د وچ لرګي زړه سبحان الله وایي وچ لرګی زاړي په څه شي زاړي چې کله به مې وعظ کاوه خطبه به مې ویله په ده به مې لاس ایښی وی یا به مې څنګ ورته وهلی وی نن مې پرېښو په منبر کېناستمه هغه وچ لرګی د محمد رسول الله په جدایي کې زاړي وچ لرګی د محمد رسول الله په جدایي کې په غم کې زاړي بیرته منبر پرېښو رسول الله را روان شو قدم په قدم د دو جانو سردار ایده در قدم قربان در قدم لاندې در خاورې هرې هرې ذرې قربان چې کله راغلي هغه وچ لرګي ته د دو جانو سردار داسې غېږ ور اور سبحان اللہ تے بولو میرے پٹھانو جی میں تقریر کرا تو جی بولیش تے جی تے جمپ لے کے سبحان اللہ آکھن لوگ ہیں تے تو سائٹے ستے پائے ہو ذرا گاج باج کے آکھو سبحان اللہ نبی دا ذکر ہو رہا ہے اچھا میں تھوڑا جاؤں وال چینج نہ کر دے ماں اچھا منبر رسول نبی پاک واسطے آ گیا کسے مائی بنوایا حضور ایک خشک لکڑی کھجور دی لکڑی نو ٹیک لگا کے واز فرماندے سن ایک بی بی آگئی یا رسول اجازت ہوئے میرا پتر بڑے یہ فرنیچر دا کام کر دے منبر نہ بنوا لما توڑے آستے زور اجازت ہے چھوڑی آکے بی بی بنوا لو توڑے شوق ہے اجازت ہے منبر آ گیا جب منبر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا کھجور کی خشک لکڑی کو چھوڑ کر حضور اس منبر پہ جلوگر ہو گئے جب منبر پہ جلوگر ہوئے وہ خشک لکڑی جس کو حضور کا وجود مبارک لگتا تھا اس کے ساتھ حضور کا وجود مبارک لگتا تھا ہاتھ مبارک کبھی پشت مبارک جب حضور نے چھوڑا منبر پہ جلوگر ہوئے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس سے اس محفل سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ایسی رونے کی آواز ہے کہ دلوں کو چیر دینے والی آواز ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں رونے کی آواز ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا حضور پوچھنے لگے صحابہ پریشان کیوں ہو کیا دیکھتے ہو یا رسول اللہ روڑ کی آواز آ رہی ہے روڑ والا نظر نہیں آ رہا رونے ہم میں تو کوئی نہیں روتا کوئی بشر نہیں رو رہا غمگین آواز ہے دلوں کو چیر دینے والی آواز ہے رسول اللہ کا جواب سنیں رسول اللہ نے فرمایا صحابہ یہ جو آواز ہے یہ کسی بشر کی آواز نہیں ہے یہ کسی انسان کے رونے کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ وہ خشک لکڑی ہے کھجور کی جس کو میں ٹیک لگا کر واز کیا کرتا تھا خطبہ دیا کرتا تھا آج میں اسے چھوڑ کے